وإن من الناس ناسا مفاتيح للشر مغاليق للخير فطوبى لمن جعل الله الخير على يديه وويل لمن جعل الشر على يديه أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. درود شریف ولیکئ. قابل قدر علماء کرام او زما محترم مسلمانان ورونو، د سعادت مندۍ او د نیکبختۍ نښه ده چې موږ د الله په کور کې ناست دي د خپل ایمان د تازګۍ لپاره او روح د روحاني غذایت رسولو لپاره د مسجد نه بهر د تکو تورو تیارو کوم ژوند چې موږ تېر کړی دی د جسم او د وجود د هغه تیارو د ختمولو لپاره او د رڼاګانو د سیوا کولو لپاره دلته ناست دي. حقیقت دا دی چې مسلمان څومره نیکۍ ته نږدې کېږي او د نیکۍ مجلسونو ته نږدې کېږي دومره به دا نجات ته نږدې کېږي او څومره چې د نیکۍ د مجلسونو نه دا مسلمان لرې کېږي نو دومره به دا هلاکت او بربادۍ ته نږدې کېږي. بیا په یو داسې دور او په یو داسې زمانه کې هر طرف ته دجالي تهذیبونه دي، فریبونه دي، دوکې دي، د ایمان ډاکې دي، د نظریاتو ډاکې دي، د اعمالو ډاکې دي. د مسلمان سحر ماښام هر مقام او هر وخت د غیرو خلکو د حملو د لاندې دی، د سازشونو د تدبیرونو د لاندې دی. دنیا چې څومره ترقي کوي د هغوی په هر یو ایجاد کې د دې خبرو لومړۍ تذکره کېږي چې د مسلمان د ایمان او د نظریې خلاف او د هغوی د نیکۍ خلاف به دا څیز موږ څنګه استعمال یو مسلمان راشي د الله او د الله د رسول صلی الله علیه وسلم خبرې ته کېږي، د علماو په مجلس کې کېږي، جومات او مدرسې ته راشي، نو دا د کفر د ټولو تهذیبونو او د ټولو سازشونو توړ دی. شاه ولی الله رحمت الله علیه زموږ د هندوستان یو ډېر لوی بزرګ او یو ډېر لوی عالم تېر شوی دی. د هند د علماو، د پاکستان د علماو، د بری صغیر د علماو مسند دی هغه د هغوی نه بغیر حضور پاک صلی الله علیه وسلم ته سند د علماو نه رسي. هغوی یو کتاب لیکلی فیوض الحرمین. حضرت چې کله حرمین شریفین ته لاړ نو هلته چې کوم مشاهدات محسوس کړي روحاني کشف و کرامات په ذریعې سره الله هغوی ته کوم رازونه ښودلي وو نو خپل دغه کتاب کې هغه مشاهدات ترجمه کړي دي. په هغې کې فرمایلي دي چې د حضور پاک صلی الله علیه وسلم د مبارکې سینې نه انوارات رڼاګانې دا لکه د تارونو په شکل کې راوځي او دنیا کې چې په کوم ځای کې څوک ناست دي او د حضور پاک صلی الله علیه وسلم او د هغوی د احادیث مبارکو تذکره کېږي نو دا شواګانې ځي او په هغه زړونو کې ننوځي. چې موږ دې مجلس کې ناست دي روحاني طور زموږ د حضور پاک صلی الله علیه وسلم سره په نسبت او په تعلق کې مضبوطیا پیدا کېږي. موږ چې څومره د هغوی نه لرې شوي او څومره جدا شوي د دې مجلس په ناسته به انشاءالله العزیز هغه جدایي راټوله شي او نسبت او قربت کې به مضبوطیا او په هغې کې به پایداري پیدا شي. د نفیس الدباغ رحمه الله یو ډېر لوی بزرګ تېر شوی د هغوی یو کتاب دی الابریس د هغې ترجمه زموږ یو بزرګ کړی عاشق الهي میرټي صاحب الابریس. په هغې کې حضرت فرمایلي دي وی په مخ د ځمکه باندې د دنیا په کوم ګوټ کې چې کوم ځای کې مسلمانان دي وی د حضور پاک صلی الله علیه وسلم د مبارکې سینې نه وی د ایمان تارونه راوتي دي او د دنیا د ګوټ ګوټ د مسلمانانو په دغې سینو کې دا تارونه ننوتي دي او کله چې دا تارونه کټ شي نو انسان د پیغمبر علیه السلام په ملت باندې او په دین باندې برقرار پاتې نه شي. هغه مجلس کې چې حضرت خبره کوله یو درې نوجوانان ناست ویل یاره چې موږ دا خبره نه منو، موږ مسلمانان یو، موږ تارونه مارونه نشته، په خپله باندې ایمان راوړی. نو حضرت صاحب
په جوش کې راغلی او وی فرمایل غواړئ چې وغواړم چې ستاسو دا تارونه کټ شي؟ ویل اوج. وی چې ماښام شو وی هغه درې واړه نوجوانان د اسلام نه مرتد شوي او په حالت د کفر باندې هغه مړه شو. الخیر رساله د خیر المدارس د هغې کوم مدیر دی مولانا اظهر صاحب، یو څو کاله مخکې هغوی د دنیا مشهور علماو ته یو سوال لیکلی چې ستاسو په خیال په دې دور کې او په دې زمانه کې مسلمانان او عالم اسلام ولې کمزوری دی؟ فستی او زوال طرف ته تللی دی او فکرمن علما په هر دور او په هر زمانه کې هم په دې باندې پریشانه شوي دي. مسلمانان د ترقۍ په ځای زوال طرف ته ولې ځي؟ د عالم اسلام هغه عظیمه او لویه غټه جنډه چې صحابه کرامو د خپل جسم او د وجود په ټوکړو باندې ودرولې وه، هغه جنډه ولې ښکته شوله؟ هغه باغ چې د خپل بدن په وینو باندې سیرابه کړی و، د هغه باغ هغه ونې وچې شولې. نو حضرت هم دا تپوس کړی زاهد الحسیني صاحب دا ټک یو عالم دی، د هغې په جواب کې مختصر شانتې یو جمله لیکلې وه. وی د حضور پاک صلی الله علیه وسلم سره چې د امت نسبت څومره مضبوطیږي نو یې دومره به امت ترقي کوي، او څومره چې د پیغمبر علیه السلام سره نسبت د امت کمزوری کېږي نو دومره به امت زوال او پستۍ طرف ته ځي. د حضور پاک صلی الله علیه وسلم د نسبتونو، د هغوی د تعلقاتو، د هغوی د اداګانو، د هغې حفاظت کوونکي او د هغې امین، دا مدرسې، دا جماعتونه، په دې مدرسو په دې جماعتونو کې بې سر و سامان ناستې خلک دي. دا هغه درې دي چې په دې کې د حضور پاک صلی الله علیه وسلم د عشق شراب تقسیمیږي. دا هغه در و دیوار دی چې په دې کې د مسلمانانو د حضور پاک صلی الله علیه وسلم سره روحاني او ایماني رشتې مضبوطیږي او کلکیږي. څومره چې دا نسبت مضبوطی من به هغومره صحیح مسلمانانی، او څومره چې دا نسبت کمزوري هغومره به موږ نیمګړي مسلمانانی. په دې جوماتونو کې، په دې مدرسو کې استاد خپل شاګرد ته وایي وی بچیا چې جومات ته ننوځې خیخ په ومخکې کې دا دعا به وایې، چې وځې ګزه خوا دا دعا به وایې، باتروم هغې کې دا طریقه ده، وده کېدو کې دا طریقه ده، لباس اچولو کې دا طریقه ده. ستا د ژوند هر یو قدم، هر موړ او هر مرحله په هغې کې دغه د مدارسو د مساجدو آبادونکي خلک ولاړ دي او تا ته وایي چې خبردار کاکا سره دا نسبت، دا موړ او دا مقام مضبوطول غواړي نو د هغې طرز او انداز دا دی. لار باندې خلک رواني، سنسان او ویران لارئ، پته چاته نه لګي چې پلانکي ځای ته کومه لار تللې ده، هلته بورډ لګېدلی، او که ته پلانکي ځای ته ځې نو ښي طرف ته تاو شه، او که پلانکي ځای ته ځې نو ګس طرف ته تاو شه. ډرایور رواني، تیز رفتار ګاډۍ، پته نه لګي مخکې لیکلي شوي په بورډ باندې چې ګورې مخکې خطرناک بورډ را روان دی، دې ځای کې دا څیز دی، دې ځای کې دا څیز دی. دا علما کرام دا په انساني زندګۍ کې خلکو ته ولاړ همدغه بورډونه دي، دغه رهبر او دغه لار او دغه طرزونه سکند په سکند او لمحه لمحه انسانانو ته ښیي. خبر ده جنت ته ته غواړي، جنت ته ګورې دا لار تللې ده، جهنم نه بچ کېدل غواړي، جهنم نه د بچ کېدو ګورې دا لار ده. نو د حضور پاک صلی الله علیه وسلم د نسبتونو، د هغوی د اداګانو او د هغوی د محبتونو محافظ دي دا خلک، د هغې سره امن کوونکي او محبت کوونکي خلک دي دا. او حقیقت دا دی لوږ که په دوی راشي، تند که په دوی راشي، د ټولې دنیا د کفر د تمامو خوشو مقابلو کې ولاړ دي. هر طرف نه چې د باطل خشي اوچتېږي او د دې خلکو سینو سره پیوس کېږي، د باطل کاڼې چې اوچتېږي او د دې خلکو سرونه په هغې باندې لګي، خپل هم پرې دانې کوي او پردي پرې دانې کوي. او دا نسبتونه د حضور پاک صلی الله علیه وسلم د خاطر محفوظ او بچ ساتلي دي. ځکه د دوی په رګونو کې د صحابه کرامو وینه ګرځي. صحابه کرامو د حضور پاک صلی الله علیه وسلم
د یو انا د حفاظت دپاره د قیصر او کسرا سره مقابلې کړې دي د دنیا د طاقتورو او مضبوطو خلکو مقابلې کړي لوږې برداشت کړي تندې برداشت کړي دي مسافرۍ کړي دي د دنیا په کم ګوټ کې د صحابه کرامو قبرونه دي جوړ شوي او همدغه جذبه په دې دور او په دې زمانه کې د مدرسې او د جومات دا علماء کرامو قاریانو صاحبانو او حفاظ کرامو روچته کړې ده چې موږ به د دې حفاظت کوو د دنیا د ټولو رونقونو چمک دمک نه خوندونو او مزونو یې مخونه اړولي دي او تمه دا لري چې د حضور پاک صلی الله علیه وسلم شفاعت نصیب شي د هغوی مسکراهټ نصیب شي د هغوی نزدېکت نصیب شي او د هغوی قربت نصیب شي نصیر الدین غورغشتوي صاحب ډېر لوی محدث زموږ د پښتنو د سیمې تېر شوی دی هغوی په مدرسه کې درس کو یو ځل ورته کور کې شکایت وشو ویجی تاسو چې د کوم مدرسه کې درس کوئ ویلې کې ستاسو دا تنخواه لږه کمه ده او د کور ضروریات نه پوهېږي مشکلات تاسو چېرته بل ځای کې ځان له درس تلاش کړئ څه بل څه کار روزګار شروع کړئ چې ضروریات پوره شي حضرت هم پریشانه شو چې اوس بل خو د خپل ذات خبره وه اوس د دې نه پس اوس خو د اهل بیان مطالبه هم راغله دعاګانې یې شروع کړې سبا چې درس ته حضرت ناست یو کس خط راوړ خط د افغانستان د باچا د طرف ته راغلی هغې کې لیکلي وو چې زموږ قندهار ته د یو لوی عالم ضرورت دی تاسو زموږ قندهار ته راشئ دومره به درله تنخواه درکوو کور به هم درکوو خوراک څښاک انتظام به خادم به هم درکوو د سورلۍ انتظام به ټول سهولیات پکې موجود وو حضرت راغی او خپلې بیبي سره کېناسته چې تا غوښتل دغه بس کار ټیک شو درست شو قندهار ته به کښېرې لاړو شو کور به هم میلاو شي ګاډی به هم میلاو شي خوراک څښاک به هم میلاوېږي تنخواه به هم غټه میلاوېږي او د قندهار انار خو ډېر زیات خواږه مشهور انار دي نو په قندهار کې به د قندهار انار هم موږ خورو دا وشو کډه وډه معمولي شانتي کومه چې وه هغه راټوله کړی شوله چې سبا به کډه وړو او وځو به د شپې چې ویده شو پیغمبر علیه السلام یې په خوب کې ولیدل پیغمبر علیه السلام خوا سره یو شکرۍ پرته ده په هغې کې انار علما او طلبا راځي او پیغمبر علیه السلام د خپل مبارک لاس نه هغوی ته انار ورکوي خلک اناران اخلي او ځي د هغه ځای حضرت فرمایي زم راغلم ویل چې ما هم انار راکړه هغوی رانه داسې مخ واړو داسې بل طرف ته راتاو شو ویل چې ما هم انار راکړه زم بنیانو طالبانو کې یم ویل دی رانه مخ واړو نو ما ویل چې ما نه څه غلطي شوې په پښو کې پرېوته ما ته وویل ما نه څه غلطي شوې ما ته ویل چې نصیر الدین ستا په زما انار نه دي خوښ ستا د قندهار انار خوښ لاړ شه قندهار کې انار خوره زما په انارو سکي وایي چې راپاڅېدم خپلې بیبي ته مې ویل چې لوږې به هم تېروو تندې به هم تېروو توره به هم خورو سپوره به هم خورو کېدلې کپړې به اچوو خو ولې د حضور پاک صلی الله علیه وسلم د انارو په مقابله کې د دنیا د کلهمو مالدارو خلکو اناران هغې ته به ترجیح نه ورکوو مخ به د هغې لاړل زما محترمو مسلمانانو وروڼو نن زموږ د ایمان چیلنج همدا جوړ شوی چې تمام عالم اسلام نوجوان بوډا سپین ږیرې بچې زنانه نارینه د مالدارو دولتونو خلکو والا غربت والا خلکو د حضور پاک صلی الله علیه وسلم د باغ لګولې شوي ده د هغې د میوو نه مخ اړولی دی او د نورو خلکو میوو ته یې لاسونه نیولي دي موږ څه وایو چې په ورځ د قیامت نور څه خو نشته خو که تږي شو پیغمبر علیه السلام به راله د حوض کوثر اوبه راکړي د دغې کور کله چېرته سپکه شوه کېدای شي چې حضرت سفارش وکړي او دله درنه شي پل صراط کې چېرته ونښتلو آواز به ورته وکړو کېدای شي د هغوی د آواز د برکته په پل صراط د امن سره تېر شو خو هسې نه خدا نخواسته حضور پاک صلی الله علیه وسلم ته راشو سفارش غواړو د حوض کوثر اوبه غواړو او حضور پاک صلی الله علیه وسلم موږ ته وویل ستاسو خو د نورو خلکو تهذیب خوښ و ستاسو د نورو خلکو لباس خوښ و
تاسو خو د نورو خلکو اداګانې خوښې وي تاسو خو د نورو خلکو طرزونه خوښو چې د چا طرز او انداز او تهذیب هم خوښو لاړ شي هغوی سره ځان له سفارش تلاش کوي هلته ځان له اوبه وګورئ هلته ځان له سورې وګورئ نن تاسو ته هغه سورې او هغه سفارش او تاسو ته هغه امن خوشحالي او هغه د حوض کوثر اوبه د دې ځای نه نشي میلاولی اکبر آبادي د هندوستان یو ډېر لوی شاعر تېر شوی او ډېره زیاته عجیبه خبره کړې میں نے دیکھا کہ فیشن میں اولس کر تم نے اسلاف کے تہذیب کے کفن بیچ دیے نئے تہذیب کی بے روح بہاروں کے عوض ہم نے تہذیب کی شاداب چمن بیچ دی ربا او قتل چتاسو د فیشن په وجه باندې د حضور پاک صلی الله علیه وسلم د خپل اکابرو او د خپل اسلافو کفنونه خاص ان صحیح سملو موږ په دې ډېر خوشاله چې زموږ ځمکو ته صحابه کرام راغلي بلوچستان کې د صحابو قبرونه دي پېښور کې د صحابو قبرونه دي په سند کې د صحابو قبرونه دي په افغانستان کې د صحابو قبرونه دي زموږ د ځمکې سره د صحابو کفنونه لګېدلي دي دې ځمکه کې چې موږ سملو د صحابو د کفن خوشبویانې به په قبر کې محسوسو اکبر آبادي صاحب وایي چې کله تاسو د غیرو تهذیبونه او فیشنونه په خپله زندګۍ کې راوستل نو د اسلافو هغه کفنونه تاسو خاص کړي او د دنیا د نوي تهذیبونه د یورپ جوړ کړی شوي د هندو جوړ کړی شوی تهذیب د دې بې روحه بهار چې نه پکې خوند شته او نه پکې مزه شته دی د هغې دپاره د خپل اکابرو او د اسلافو او باغ او بهار او شراب چمنونه تاسو خاص کړي صحابه کرامو په وینو باندې لګېدلي شوي باغونه د دنیا د نامنهاد بهارونو دپاره هغه موږ خرڅ کړل څومره د نقصان خبره ده څومره د ضرر خبره ده زما محترم مسلمانانو وروڼو نن کافر باقاعده زموږ د ایمانونو سوداګر خرڅېږي په دې معاشره کې خلک ټماټر د هغې ریټ داسې نه لګي سبزي د هغې ریټ داسې نه لګي لکه کافر د مسلمان په ځمکه د مسلمان د ایمان قیمت چې څنګه لګوي د مسلمان د رهبر او رهنما د هغه د سر قیمت چې څنګه لګوي راځي کې ډاکټر عادل خان صاحب چې کړی ضرور علما او استاد یسو د پس په یو بل عالم باندې یو کس حمله وکړه وی شوډا دې په وکړه دوه کسانو په موټر سایکل سوار دا غالب ازوی ته ورمنډه کړې او دا کوم کس چې شاته ناست دی پلک دی کې یو او تختیل کله چې دا هغه موبایل وکتلی شو په هغه یو ګنټه کې درې څلور پیرې د علاقې د انسټیټیوټ سره رابطه شوې بیا د هغې نه پس چې کله پریس کانفرنس کېده او سراني بالا خپل رپورټ پیش کړو نو ویل چې 4 لک روپۍ دوی اخلي 4 کسان دي د یو عالم د شهید کولو د یو عالم د سر قیمت صرف او صرف 4 لکه د مسلمان پر ځمکه لګي د مسلمان په خپل اصلي باندې وجلې کېږي او چې خپل منځ کې تقسیم کړي نو د یو عالم د سر قیمت د یو کس په وجه کې صرف او صرف 1 لک روپۍ پیسې سلمان کافر کده هغه مقابلې ته ودرېږي یو سیکنډ هم نشي ودرېدلی او په هر دور او په هر زمانه کې موږ چې شکست خوړلی د میر جعفر نه او د میر صادق نه هم خوړلی زموږ په صفونو کې راننوتي زموږ د بچو مستقبل خرڅوي ایمان یې خرڅوي تهذیب یې خرڅوي ثقافت یې خرڅوي ځواني خرڅوي صحت یې خرڅوي هر طرف ته په معاشره کې کافرو پنجې اچولي دي علامه اقبال ډېر لوی پوهه او عقلمند انسان د مشرق زهیندري انسان ګڼلی کېږي مدني داودي صاحب ډېر لوی بزرګ صاحب کشف عالم و دې دواړو خپل منځ کې یو ورځ ملاقات و علامه اقبال اخته وړول حجاب ناست دی مدني داودي صاحب د هغوی په خوا کې ناست مدني داودي صاحب ورته ویل ډاکټر صاحب یو تپوس درنه کومه دا نوجوانان قادیانیت طرف ته ولې روان دي بے انتہا خلق قادیانیت شروع خلق میں نشتر قادیانیت فتنہ چار صدی علماء کی ناسل بچنام دگر کی بحث کی دو کہ 50 صدی کی قادیانیان نشتر دورد ولداسو دا خلقوش و خوب مانی کدو پراتے
او بیا ورته وفرمیل لس یې ولاوه چې دا موږ د قادیانیانو د مرکز نه دا لس حاصل کړی دا کسان هغوی سره رجسټر شوي دوی محنت او کوشش وکړ دا هغوی ته اوري څومره خلک داسې دي چې هغوی صرف او صرف د دنیا د مال او متاع دپاره او د دولت دپاره د خپلو ایمانونو سوداګانې وکړل تاسو وګورئ د عیسایت ویب سایټ موجود دي په نیټ باندې په زرونو مسلمانان د افغانستان د ځمکې او د پاکستان د ځمکې د هغوی تصویرګانې ورکړي چې مخکې دا نوم و اوس یې دا نوم شو مخکې مسلمان ولیاز ویل او اوس عیسایي شو په باقاعدې کې هغه اوبه راړولي او که شاته د دې خلکو پس منظر تاسو ګورئ دا صرف او صرف د نیشنلټۍ حاصلولو لپاره د غیرو د ځمکې د قومیت حاصلولو لپاره د خپلو ایمانونو سوداګانې کوي او د هغوی د پادریانو په لاس باندې د عیسایت اقرار کوي عیسایت اختیاروي علامه اقبال مرحوم هغوی یې دا تپوس وکړو چې دا نوجوانان ولې دومره تیزۍ څخه قادیانیت طرف ته روان دي هغوی ورته په جواب کې وفرمایل وایي قادیانیان خلکو له دوه څیزونه ورکوي پیسې هم خلکو له ورکوي او جنکۍ هم خلکو له ورکوي او چې پیسې کوم ځای کې میلاویږي او جنکۍ کوم ځای کې میلاویږي نو هلته مسلمانان بیا خپل ایمان ته نه ګوري نن همدغه د ایمانونو سوداګانې په دې ټوله دنیا کې جاري و ساري دي زموږ د نوجوانانو د ایمان د سلب کولو دپاره هغه خلک ناست دي دلته نوجوانان موږ سره په سکولونو کې سبقونه ووایي او دا د بانډو د دیهاتو ساده‌لو خلک دي بیا د بانډو دا خلک دا لاړ شي خټو پټو شهرونو ته هلته په یونیورسټیانو کې هلته په لویو لویو کالجونو کې او په لویو لویو ادارو کې بیا دوی سبقونه وایي هلته هر قسمه خلک د دوی سره ناست منکر حدیث د دوی سره وي قادیانیان د دوی سره وي سیکولر خلک د دوی سره وي لیبرل خلک د دوی سره وي او هلته بیا د دوی د ایمانونو جج امتحان واخلي او بیا د دوی ایمانونه هلته سلب کړي او باطل طرف ته ګمراهۍ طرف ته دا خلک بوځي زما محترم مسلمانانو وروڼو موږ دا وچي چې په دې سیمو کې موږ یې او موږ د دوی د عقایدو د نظریاتو حفاظت ونه کړو او بیا کله دا وچي هلته لاړ شي نو دا داسې دی لکه د علاقې په یو وړوکي شانتي لښتي کې او یو بله شانتي والا کې دلته تا لامبو نه ایښودلي سمندر ته وار چې سمندر ته هلته بیا کله دا وار دی بیا د هغه ځای د چپو مقابلې نشي کولی د خپلو بچو ته هم دلته بنیادي اسلام عقیده نظریه د باطل هر چلنج د هغه سازش او د هغه مقابله وښایي د دنیا په کوم ګوټ کې چې ناست دي دا به بیا مقابله کولی شي او دا څیزونه ښودلی کېږي په دې مکاتبو کې مفتي اعظم پاکستان مفتي رفیع عثماني صاحب وایي چې ټوله دنیا کې ګرځېدلی او زما د ټولو سفرونو خلاصه دا ده چې په کوم ماشوم په مکتب کې محنت شوی نو دغه ماشوم هر ځای کې خپل ایمان محفوظولی شي بچ کولی شي او په کوم باندې چې په دې مکاتبو کې محنت او کوشش نه شوی هر ځای کې دا خپله عقیده او نظریه بیا بېلي او بیا هلته د باطل هغه کوم سازشي په هغې کې دا ونښلي او خپل ایمان او عقیدې او نظریې نه لرې شي خیري خبره کوم د سوات یو نوجوان امریکې ته تللي په تعلیمي ویزې باندې خپله یې دا واقعه ذکر کول ویل بلا سفر مې کړی ستړی شوی وم او خپلې کمرې ته لاړم او هلته مې بیګ کېښودو ویې لږ شانتې ساعت څو شوي دا ګنټي به چالېدله ما ویل چې زه خو اوس راغلی ما څوک پېژني زما سره د چا څه کار دی خو چې بار 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 دا ګنټیانې به چالېدې بیا زه راووتم ما ته یو ستا پلانکې نوم دی ما ویل د پلار د پلانکې نوم دی پلانکي جاز کې راغلی دی پلانکي یونیورسټۍ کې تا ته تعلیمي ویزه میلاو شوي او د پلانکي علاقې نه راغلی هر څه معلومات ورته ویل ښه زمونږ دا کومه علاقه چې ده نو زمونږ په دې علاقه کې د احمدي مسلمانانو د ترجمانۍ دپاره او د مشرۍ دپاره کس نشته احمدي مسلمان مرزایان او قادیانیان مولویان ځان ته وایي که ته چېرته دا ترجماني کول غواړې موږ به تا له ښایسته کور درکړو دا کمره ډېره زیاته وړه ده موږ به تا له ګاډۍ درکړو په هغې کې به ته ځې راځې دویم ټیم کې که نوکري کول غواړې موږ به تا له ملازمت درکړو او تر څو پورې چې ته دلته اوسېږې نو که ته واده کول غواړې نو د یو ښایسته جینۍ سره به موږ ستا واده وکړو او خیر دی که ته دا پریشان یې
چې دا بیا د ځان سره بوتلی شم پاکستان ته. نو چې کله ته د دې ځای نه ځې نو دا ښځو درته پرېږده موږ ته بېڅه شکایت نشته طلاق ولا وایي. ما ویلي چې دا جوړ څوک فرشتې راغلي دي کور هم میلاوېږي ګاډي هم میلاوېږي ملازمت هم میلاوېږي ښځه هم میلاوېږي. ما ویل چې زما به څه کاري بیا مې تپوس وکړو. ما ته ویل چې ته به د احمدي مسلمانانو داعي او د هغوی د دین دعوت به په دې ټوله علاقه کې خلکو له ورکې. ما ته د خپلو کلو د لاپو د علماو خبرې را یادې شوې چې دا قادیانیان داسې خطرناک او خطرناک کافر دي. ما ویل چې نه زه دې ته تیار نه یم. بیا وویل چې زه ته پرې سوچ وکړه. وایي چې څه موده وشوه ما لږ سر شو په علماو سره مې رابطې وکړې. علماو ویل چې خبر ده حفاظت وکړه د خپل ځان د ایمان سودا دې کوي. وایي د الله په ذات مې دې قسم وي که په خپله علاقه کې دا بنیادي د نظریو د حقیقي تعلیم ماته نه وي راکړی شوی نو د هغوی هغه پیشکش دومره ښایسته او مضبوط و چې د هغې نه څوک هم وروسته کېدل نه. ابوالحسن علي ندوي رحمت الله علیه فرمایي وایي قیصر صرف او صرف په دې رواجي تعلیم باندې چې په هغې کې انسان ته ملازمت میلاوېږي نوکري میلاوېږي. تاسو د خپلو بچو اکتفا وکړله او د اسلام بنیادي فرضین علم هم د خپلو بچو ته ونه کړو. وایي دا به د پیغمبر اسلام صلی الله علیه وسلم د رسالت او د نبوت نه ستاسو بغاوت شي. نن د دغې بغاوت بالکل په اخر کې ناروان دی امت مسلمه ولاړ دی. فکر او سوچ پکار دی که مخکې واپس راواړو اسلام او د اسلام تابعدار اصولو طرف ته نو د هلاکت کومه کنده چې مخې ته پرته ده د هغه کندې نه مو بچ او محفوظ پاتې شي. او که د سکندونو غفلت یې وکړو او مزید په دغه رخ او په دغې طرز باندې روان نو د هلاکت په داسې کندو کې به پرېوځي چې تر د قیامته پورې د دوی نوی نسل دا به د اسلام رونق او رڼا ویني. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.